زړه مو خفه شي، خو دا مضبوط نوخارې دا دومره کمزوری شو، دا دومره کمزوري خو نو د نوخار دا شملور، د نوخار دا مټور ځوانان، دا شملور مشران، دا هنرمند مشران او دا ډېر تکړه مشران، دا ډېر خولور مشران، دا خو موږ داسې نو لیدلي. نوخار خو ډېر لوی تاریخ لري، د نوخار خو ډېر زوړ تاریخ دی او نوخار خو ډېر اهم کردار دی. دلته خو ډېر لوی لوی خلق اوسېدلي دي. نو نوخار به بیا هغه نوخار جوړولو دپاره به دا مشران هم خپل کردار ادا کوي، دی به راپاسي او دا ځوانان به هم ځان راویښوي. ډېره زیاته خودغرضي به پرېږدي، اجتماعي مفادو دپاره به خپل ذاتي مفاد قربانوي. نو راتلونکي نسل ته به یو ډېر ښایسته او ډېر روښانه ترقي یافته ښایسته نوخار ورکړي، ځکه چې نوخار ډېر ښایسته دی. زه چې ګورم حاجي د دې نظامپور د غرونو نه کالاباغ د غرونو نه راوالې او بیا دا د خیرآباد باندې راتېرېږي او د خیرآباد کې د شنې او خړې اوبه میلاویږي، دا تاریخي ریلوی سټیشن، تاریخي پل او دا شنه وادی کې دا اوبه روانې، دومره د ټوریزم لحاظ سره دومره ښایسته سپاټ دا خو په دې ټوله صوبه کې چا سره نشته. دومره ښایسته سین دا چا سره هم نشته، خو لږه توجه غواړي، لږه صفایي غواړي، لږ انویسټمنټ غواړي او حکومت له او ټوریزم ډپارټمنټ له ترجیحي بنیادونو باندې په دې باندې پیسې لګونه غواړي او تحصیلونو له پکې کردار ادا کونه غواړي. نو زما په خیال چې بیا به دلته د ټول صوبې نه او د ټول پاکستان نه ټورسټ راځي، ځکه چې دلته ډېر ښایسته ښایسته غریزي علاقې دي. دا ګلیات شرمۍ خو که دې ته توجه ورکړې شوه، دې ته اجتماعي سوچ باندې وکتې شول، دا ډېر اهم ځایونه دي. دلته ډېر اهم زیارت دي. دلته مذهبي اعتبار سره که موږ ووایو نو دلته مذهبي ټوریزم دی. د مذهبي ټوریزم دا ډېر لوی سپاټ دی. دا زیارتونه دا دومره ځایونه دا چا سره دي؟ دا چراټ دی پکې جي دلته کې. د دې چراټ نه چې داسې روان شو نو تر کوواټ هغه نظامپور طرف نه چې کوواټ بارډر دی، دا ټول غرونه دي او شنه دي او د معدنیاتو نه هم ډک دي. نو توجه که ولې ورکړې شوه؟ بدقسمتۍ سره دې ته په هغه نظر نه دي کتې شوي، هغه شانتې توجه نه ده ورکړې، ځکه چې خلق ذاتي مفاداتو دپاره، ذاتي کارونو دپاره منډه وهي.